حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خولې پر را روانې وي وی عمر دا خولې ولیدي در باندې ویل خولې را باندې ځکه دي چې ما د خپل دورې حکومت حساب چې دی اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص اوس وزګار شو که عمر غوندې سړی چې ټول ورځ بناستو کمیس ته به ټاکای ګنډلې غوړي به ولا چا راوړو ویل به په خدای مې دې قسمي کوي وخورم چې تر څو راته دا پته نه لګېدلي چې ټول قوم مې غوړي خوړلي دا غوندې سړي حساب په 3 کاله کې خلاصيږي عزیزانو چې زمونږ حساب په 100 کاله کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی لاس کې کانی نیولې دي کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وای کنه زما د لاس کې څه شي دي وای نو هغه ورته وی چې زویم چې ستا لاس کې څه شي دي او کدا لاس کې د څه دي دا په خپل وای ابو جهل لعین ورته وای چې زما لاس کې څه دي دا په خپل نشي ویلې تی وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه आवाज راغی لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ د رسول الله په لاس د ابو جهل په لاس کې کانی یو او دمر یو ابو جهل هغه کانی پزما کرويشته ویلې په دیم جادو چلو داسې معجزات داسې معجزات یو خکاری دی یو اوسای نیولې ده او دا اوسای چې ده د خکاری سره په جګړه ده ځان ته خلاصي خکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راغی خکاری ته وی دا څه چل دی وی دا اوسای مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي اوسای نه تاسو کو چې ولی دمره وکش بکش کې او اوسای ورته وی چې د دې غره شاته مې یو 2 بچی دي ځان ته دل اخلاصوم چې دمره مې پرېده چې غیله ته ورکم نو بیا راځم درته نو حضور علیہ السلام ورته فرمایله اخکاری ته چې دا اوسای داسي وای چې بچوله ته ورکوم نو بیا راځم ورته یا رسول الله دا بیا څنګه راشي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې